اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرینو نن به زه په دې ویډیو کې تاسو سره هغه 15 امتیازي خصوصیات ان شاء الله چې بیانوم چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت روزادارو ته الله تعالی ورکړي دي. دینه مخکې د حضرت آدم علیه السلام نه ونه ستر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پورې چې سوره امتونه تیر شوي هغه ټولو باندې روژې فرض وي، خو داسې 15 امتیازي خصوصیات دي چې هغه صرف الله تعالی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړي دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان ده چې 15 خصوصیات داسې دي چې هغه د ما امت ته امتیازي طور باندې ملو شوي دي. هغه کې پهله خصوصیت دا ده چې د روژادار د خولې بوی دا الله تعالی ته د کستوري د خوشبو نام زیات محبوب و پاک ته. نو پهله خصوصیت دا ده روژادار والا. او په دوام نمبر باندې د امت محمدی صلی الله علیه وسلم روژادار د پاره پرختې دعاګانې کی چې سوره پرې هغه افطار نه وي کړی، چې کله هغه روژه ونسی نو پرختې د دغه روژادار د پاره د مغفرت دعاګانې کی هغه ټیم پرې چې سوره پرې هغه روژه ماته کی روژه ماتي پرې هغه ته د مغفرت دعاګانې کی. په دریم نمبر باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان ده چې الله تعالی د روزادار د پاره روزانه جنت خسته کوي او بیا جنت ته فرمایي چې ان قریب و زپتا کې د مولا صالح و د مولا چې کوم نیک بندګانان دي هغونه به زه د تکلیف و مصیبت و سختی ته ختم کم او پتا کې به داخل کم. و څلورم نمبر باندې خصوصیات دا ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته پر څلورم خصوصیت دا ده چې سرکش شیاطین د رمضان په میاشت کې بند کړل شي او په نورو میاشتو کې چې هغه څنګه خلک گمراه کوي نو د رمضان په میاشت کې هغه نشي گمراه کولای. او پنځم آخري خصوصیت د حضور مبارک امت ته دا ملو ده چې د رمضان المبارک میاشت راشي د اختر په شپې باندې الله تعالی ټول روزادار او بخي. نو چې کله دا حضور مبارک بیان کړو نو په هغه کې یو صحابي او هغه تپوس وکړو، هغه ډیر په غور او فکر کې شو چې دینه به شاید مراد د لیلۃ القدر شپه وي. نو حضور مبارک نه تپوس وکړو چې دې شپې نه مراد لیلۃ القدر شپه چې الله تعالی به ټول روزادار بغي. نو حضور مبارک ته فرمایل چې نه دا د لیلۃ القدر شپه نه بلکې دې ته یې لیلۃ الجائزه د انعام ولا شپه. په دغه شپې باندې مزدور تخپل مزدوری ملو شي، کوم روزادار چې پورا میاشت روزه وساتي نو په دغه شپې باندې الله تعالی هغه روزادار ته مزدوری ورکي او الله تعالی هغه ټول روزادار ابخي. نو دغه 15 امتیازي خصوصیات د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الله تعالی ورکړي دي. ډیره مبارکه میاشت په دې مبارکه میاشت کې د نیک اعمالو اهتمام کول پکور ده، روزه ساتل پکور دي، روزو کې کوتاهی نه د کول پکور. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.